الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. ولا تباشروهن او مو برنزدیکی گئی خزوتا وانتم پدی حال کی چتاسو عاکفون معتکف یئی فی المساجد بجمعتنوں کے تلک حدود اللہ دا حدون دید اللہ تعالی فلا تقربوها پس منز دیگی گئی اغیتا کذالکا دغشان یبین اللہ بیانی اللہ تعالی آیاتی ہی پل آیتنا للناس خلق دپارا لعلہم دپارا ددی چاغی یتقون پرہیزگار شی. سورہ بقرہ 187 نمبر آیت دویمہ حصہ دا. لومبنائی حصہ کہ اللہ جل جلالہ دا مسلمانانو دا پارا دری اسانتیا اغا بیان اکڑی کہ اغا دا اسلام پا آغاز کے نوے اور بشاطنی امتنو باندے ہم نو آغا وقت کے بعد روجہ غروب آفتاب نباد نور پریوتو نباد چسنگا دستر کے پٹش بھی یو سیکنڈ دا پارا ہوں ادش بھی دویم روجہ با دے شوروش پس دے خوڑلی دی یا ندی خوڑلی او دشپی کچھر راپا ہوں سے دی دا خوراک سکاک اجازت نو. اللہ جل جلالہ دی امت پارا دا سانتیا اکڑا دشپی خوراک سکاک او خپل خواہش جائز طریقے سرا پورا کولو اللہ تعالی اجازت ور. اس دن بعد یہ مسئلہ دا اعتکاف حوالے سرا اللہ تعالی بیانی چی دا کم اجازت بیبیانو سرا دا ہم بسترائی او دا کوروالے دے یو حالت دا سے دے چی دا روجی پا دے میاش کی اغی دوران دا دی ہم اجازت نشتے او آغا حالت دے دا اعتکاف. یو کس پہ اعتکاف کے دے کچھرے آغا ہم بستری اکڑا نو دی سرا دا آغا اعتکاف مات شو. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے تلک حدود اللہ فلا تقربوها. دادا اللہ تعالی پوری دی حدون دی کہ آغا تڑلی دی آغا جوڑ کری دی دی حدونو تا نزدے ہوں مزے. اکثر دا ساروی مالک کی جہم دا پولو نہیں ہوں منے کئی بلے جب پولی باندے آغا سریدل شروشی نو آغا پولی نواری او بل پٹی تلاشی نزکا اللہ تعالی دا پولی نا ہم منع فرمائی لدا چی دے پولی تا ہم نزدے مراد یعنی آغا طول کارونا چی دا مباشرت نا ڈنکی دی اغینا ہم اللہ رب العزت منع او فرمائی لدا چی اسنا تاسو دے اخیری انجام تا او اخیری کار تا ان رسے نزکا اللہ رب العزت ہوئے چی دا دی پولو نزدے والے ہم استاس پارا جائز نہ دے. کذالک یبین اللہ آیاتی اللہ تعالیٰ دیر وضاحت سرا
خپل احکامات بیانوي څه دپاره لعلهم یتقون چې دا خلک د هغې نه بچ د هغې ګناه نه د هغې غلطو نه د هغې نافرمانو نه دی بچ شي او متقي او پرهیزګاره شي د تقوا صفت دی ته میلاو شي اعتکاف څه ته ویلی شي د اعتکاف په نیت سره جماعت کې ایثارېدو ته اعتکاف ویلی شي چې نیت یې د اعتکاف وي او جماعت کې ایثار شي نو دې ته اعتکاف ویلی شي اعتکاف کوونکي ته معتکف ویلی شي او هغه خیمه هغه څادرونه چې هغه ځوړند کي جداوالي دپاره هغې ته معتکف ویلی شي یعنې د زبر او د زید فرق اعتکاف د نارینهو دپاره ټولو کې بهترین جماعت بهترین مسجد هغه مسجد حرام دی هغې نه پس مسجد نبوي دی هغې نه پس مسجد اقصا دی هغې نه پس چې نو د علاقې لوی جامع مسجد دی او هغې نه بعد بیا د خپلې محلې مسجد او زنانه دپاره که چېرې هغه اعتکاف کول غواړي د هغې د کور هغه خوشې ګوټ دی چې هلته کې تیاره وي اعتکاف کوونکي چې کوم اعتکاف کوي دا په درې قسمه یو اعتکاف دی واجب دویم اعتکاف دی سنت او دریم اعتکاف دی نفل واجب هغه اعتکاف دی چې یو کس منښت ومني چې یا الله زما فلانکې کار که وشو نو زه به د دومره ورځو اعتکاف کوم نو دا یا ساتئ د اعتکاف دپاره جماعت هم شرط دی او روجه هم شرط دی چې یو کس ځان باندې اعتکاف لازم کړو اگر چې د روجې خبره نه کړي او اعتکاف دپاره به د روجې نیسي مثلا دی وایي ما دا کار وشو زه به درې ورځې اعتکاف کوم په جماعت کې نو دا درې ورځې به دی جماعت کې اعتکاف هم کوي او درې ورځې به روجې هم نیسي او دا چې د ځان باندې خبره کېښودل دا واجب شي دا ضرور به دی ادا کوي که نه ادا کوي دی به ګناهګارېږي دویم قسم د اعتکاف دی سنت اعتکاف دی دا سنت مؤکده علی الکفایه ویلی شي یعنی دا سنت کفایه ده څنګه چې جنازه فرض کفایه ده فرض ده خو که چېرې یو څو کسانو هم د محلې ادا کړه د ټولو نه هغه فرض اوچت شي د ګناهګارېدو نه ټول بچ شي دغه شانتي اعتکاف کوم سنت دی دا کفایه دی یعنی که چېرې محلې نه یو کس نیم هم په جومات کې د اعتکاف په نیت باندې هغه نیت وکړو او اعتکاف یې وکړو په دې سره د ټولو نه هغه ګناه لرې شي یعنی د هغې د سرونو نه هغه سنت چې کوم هغه حکم دی هغه ترېنه اوچت شو ثواب د ده شو او ګناه نه هغه ټول بچ شو دا سنت اعتکاف چې دی د دې ورځې شلمې روجې ماښام نه واخلې د اختر اعلانه پورې یعنی اخري 9 یا 10 ورځې چې کوم کس اعتکاف نیت کول غواړي او اعتکاف دپاره کېناستل غواړي هغه به شلمې روجې باندې د ماښام نه مخکې جومات ته ځان رارسوي او نیت وکړي او چې څه وخت اعلان وشي د سپوږمۍ وښکارېده د اختر نو دی به بیا دی دلته نه تللی شي او د اعتکاف مکمل شي نبی علیه الصلاة والسلام مدینې طیبې کې چې کله روژه فرض شوې ده د هغې نه واخلي تر وفاته پورې هر کال هغه اعتکاف کړی او د اعتکاف بنیادی مقصد هغه د لیلة القدر تلاش نبی علیه الصلاة والسلام لومړی 10 ورځې اعتکاف وکړ او بیا یې د خیمې نه سر راوباسه او خلکو ته وویل چې ما لیلة القدر تلاش کوم هغه مې لټو او ما ته میلاو نه شو بیا دویمې 10 ورځې بیا اعتکاف وکړ او بیا یې اخري 10 ورځې چې اعتکاف وکړ نو ارشاد یې وفرمایه چې اوس د دې میاشتې اخري کوم 10 ورځې دي د دې تاک
یعنی یویشتمه درېیشتمه پنځهیشتمه ویشتمه او یو کم دېرشمه دا چې کوم پنځه شپې دي دې کې دننه تاسو لیلة القدر تلاش کوئ. دینه بعد دریم چې کوم قسم دی هغه مستحب یا نفل اعتکاف. نفل اعتکاف لپاره هیڅ مقدار نشته، نه د ورځو تعداد او نه د وخت. چې څه وخت انسان را دننه کېږي جومات ته دې نیت کوي چې یا الله څومره وخت جومات کې یم اعتکاف نیت. نور اعتکافونه واجب او سنت چې د جومات نه بهر کېږي نو ماتېږي. نفل اعتکاف ماتېږي نه بلکې ختم شي. د دې لپاره د وخت څه قید نشته چې دومره وخت لپاره چې څنګه را دننه شي نویت الاعتکاف ما دمت فی، یا الله د اعتکاف نیت کوم څومره وخت زه جومات کې. دې سره فائدہ دا ده نور اعمال او ثواب خو ځان له د اعتکاف په ورسره ملاوي. اعتکاف ډېر زیات ثواب. حدیث شریف کې راځي چې څوک د ماښام نه ماسخوتن صرف دومره وخت اعتکاف وکړي الله رب العزت د او د جهنم په میانس کې 3 کندې هغه حایله کی او د یوې کندې مسافت د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې څومره لاره ده دومره مسافت، یعنی د دومره لږ وخت یو نیمه ګنټې اعتکاف سره هغه د جهنم نه دومره لري الله رب العزت بوزي. یعنی جهنم ته تلل د هغه ناممکن دي د دې اعتکاف ته وجه د دې اخلاص ته وجه. اعتکاف جمعات کې او جمعات نه بهر بغیر ضرورت په اعتکاف کې نشي تللی. دا خیمه اونته کې چې جوړه کې صادرونه رازوند کې دا صرف د یکسویه د پاره جدایه د پاره چې نور خلکو طرف ته د انسان توجه نه او د توجه صرف عبادت لپاره، یعنی دا ضروری نه ده. دا صرف او صرف خپل توجه الله رب العزت طرف ته او عبادت لپاره کولو د پاره ده. بیا دینه بعد جمعات چې ده دا یا د هغې حال دی، د هغې پرنډه ده او د هغې صحن دی. دې نه علاوه جمعات نه ده. د چاردام ځای او د اودس استنجا ځای واړه بول لوی بول ځای دا ټول د جمعات نه بهر. نو انسان چې دلته نه دې ځایونو ته ځي دې د جمعات نه بهر کېږي. خو دا چونکې ضرورت بشریه یعنی انسانی ضرورت او حاجت دی ځکه دې حاجت دپاره د جمعات نه دومره ساعت دپاره بهر کېدی شي چې خپل ضرورت پوره کړي. د چاردام په نیت دی هر وخت بهر تللی شي، خو د لاس وینځلو دپاره، خوله کنګالولو دپاره، مسواک کولو دپاره دې دپاره دی د جومات نه قدم بهر نشي کېدلی. هغه چې د چاردام کوم ځای دی دا جومات نه بهر دی. برانډې نه چې دی څنګه بهر کېږي دا جومات نه بهر دی. نو اعتکاف کې به د دې پابندي کوي. بعض کسان چې لاس وینځي، مخ وینځي، صابون استعمالوي، دې دپاره لاړ شي اعتکاف یې لاړ. دواړه قدمونه چې د جومات نه بهر شو لږ ساعت دپاره نیولی دي د اعتکاف مات شي. نو دې کې ډېر کوشش دا کول پکار دي چې بغیر ضرورته بهر نه ځي. ضرورت دغه قضای تقاضی دي د انسان او که چېرې د کور نه روټۍ راوړلو دپاره څوک نه دا هم ضرورت دی، د دې دپاره هم تللی شي، خو لاره کې به ایسارېږي نه. دغه شان داسې جومات کې اعتکاف کوي چې هلته جمعې مونځ نه کېږي، دی د جمعې مونځ دپاره بل جومات ته هم تللی شي، خو زر تر زره به ځي او هلته کې به ایسارېږي نه بلکې زر تر زره چې جمعې مونځ وکړي بیا دی واپس به راځي. دغه شانتي که د اوړي موسم وي او د یخوالي دپاره انسان غسل کول غواړي نو دې غسل دپاره هم د جومات نه بهر نشي تللی. که غسل پې فرض دی بیا خو به بهر ځي او غسل به کوي، خو د یخوالي دپاره هسې یا د جمعې دپاره غسل کول غواړي نو دی د جومات نه بهر نشي تللی. نو دا اعتکاف کې پابندۍ دي، د دې پابندو خیال ساتل پکار دي. دا د الله رب العزت په در باندې د پریوتو یو د عبادت طریقه ده چې دې کې انسان ته ډېر څه ملاویږي، خو دا هر څه علي ملاویږي چې انسان د دې آدابو خیال وساتي او د دې پابندو خیال وساتي. الله تعالی دې مال او تاسو ټول مؤمنانو ته
रमज़ानुल मुबारक सही मानों की कदर करो। वला तुबाशिरूहुन्ना औ मनिस्ती की गई खजुता व अंतुम बदी हाल की चितासु आकिफूना एतिकाफ कवई फिल मसाजिद जुमातुनों के दिल का हुदूदुल्लाह दा हदून दीदा अल्लाह ताला फला तक़रबूहा बस मनिज़दी की गई अगीता कदालिक युबय्यिनुल्लाहु दाशान बयानी अल्लाह ताला आयातिही बल आयतुना लिन्नासी खल्क़ु दपारा लअल्लहुम यत्तक़ून चे आगई परहेज़गारशी वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वल तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। फ़ल्लाहु ख़ैरुल हाफ़िज़ व हुवा अरहमुर